محترم مسلمانانو، نن دله د الله الصمد د 15 منټو وظیفه در کومه. چې کوم کسان د الله الصمد د 15 منټو د وظیفه د شپې وکړي او سحر محترمو دا راپاسي، انشاءالله العزیز الله پاک بوله تمام حاجات دا پوره کړي. د انسان په دې زړه باندې څومره ارمانونه دي، څومره امیدونه دي، دغه تمام امیدونه الله پاک به د خپل بنده دا پوره کړي. یا انسان ته داسې څه مشکل دی چې د انسان له زور ورکوي، د انسان له تکلیف ورکوي، داسې مشکل دی او حل کېږي نه، نو د الله الصمد دا وظیفه دی د شپې په دې ښودلې شوې طریقې باندې وکړي. انشاءالله العزیز محترمو، تاسو به تماشه کوئ چې الله پاک د انسان حاجات څنګه پوره کوي. الله پاک به ته په خوب کې وروښي چې ستا د مسلې حل دا دی. الله پاک به ته اشارتن وښي په خوب کې، یا به ته د فرشتو په ذریعه باندې وښي، خو د انسان ته پته ولګي چې زما د حاجت پوره کېدو آثار دا دي، یا په دې ترتیب باندې پوره کېږي، یا مشکل په دې طریقې باندې حل کېږي. انشاءالله العزیز محترمو، د وی شپې عمل دی، تاسو دا وکئ او بیا تماشه کوئ. انشاءالله العزیز الله پاک په ذات باندې مکمل یقین ساتم چې الله پاک به ستاسو هر قسم مسله را ختمه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. محترم مسلمانانو، د الله الصمد د 15 منټو وظیفه دا تاسو شروع کړئ. انشاءالله العزیز د شپې وکئ، سر به ستاسو تمامې مسلې دا ختموي. دعا وکئ الله پاک څومره کسان دي د هغوی څومره حاجات دي، تعلیمم بذات الصدور، تر هغوی حاجتونه پیژني. یا الله پاک هر چاله حاجات پوره کړي، یا الله پاک هر چاله مشکلات دا ختم کړي. یا الله پاک موږ انسانان یو، انسانان ګناهګار یو، یا الله پاک موږ سره د خپل خیر معامله وکړي، موږ سره د عافیت او د رحمت معامله وکړي. یا الله پاک موږ سره په غضب باندې خبرې مه کوه. یا الله پاک ډېر زیات انتهایی کمزور یو، زموږ هر قسمه پریشانۍ ختمې کړه، تکالیف ختم کړه، مصائب ختم کړه، او بهترین او اعلی پرسکونه زندگی دا موږ باندې یا الله پاک دا راوله. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده د الله الصمد صرف 15 منټه وظیفه ده. د شپې چې کله تاسو راپاسئ نو دا وظیفه محترم په دې ترتیب باندې وکئ. یاد ساتئ محترم، الله الصمد یو پکې الله دی. الله مطلب الله دا د الله پاک ذاتي نوم شو، او بل پکې محترمو دا صمد دی، نو صمد د الله پاک صفتی نوم شو. او کله چې ذاتی نوم او صفتی نوم دا یو ځای شي محترمو، یا صرف ذاتی نوم یو ځای شي، نو الله پاک انسان دعاګانې قبلوي. الله پاک په د انسانانو حاجتونه دا پوره کوي. الله پاک دې بندګانو ته ګوري چې څومره طلب پرې منده کړي، اقمر محترمو الله پاک د انسان لا ورکړه کوي. محترمو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د الله الصمد وظیفه ده. تاسو کله ماسوتن د ویده کېږئ نو د هغې نه مخکې به تاسو چاردام وکئ، ویده وشئ. او تاسو کله راپاسئ تهجدو ته، په دغه ټایم کې تاسو تقریبا 7 منټه دا په تهجد باندې واړوئ. ښه په ارام، ښه په سکون، ښه په اطمینان باندې به تاسو تهجد وکئ. کله تاسو تهجد وکړل او د هغې نه فارغه شوئ، بیا 11 پېرې درود شریف ووایئ، کوم چې د مانځه درود شریف دی ومې ویلي. بیا د هغې نه بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا به تاسو محترمو 314 پېرې ووایئ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا به تاسو 314 پېرې ووایئ. بیا محترمو د هغې نه بعد یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین دا به ووایئ. او فرمایي چې کومه دعا په یا ارحم الراحمین سره وشي الله پاک لازمن دا قبلوي. نو دا دعا به داسې ووایئ. بیا به د هغې نه بعد تاسو 15 منټه الله الصمد الله الصمد
الله الصمد د الله الصمد د وظیفه په تاسو 15 منټه وکړئ کلم 15 منټه وکړه کو ارسو دی ویلي کله به 500 پیری ویلي کله به 100 ویلي هیڅ مسله نه هو 15 منټه به وظیفه وکړئ وډکلا بیا به هغه نه بعد درود شریف وي درود ابراهیم وي او بیا به هغه نه بعد لاسون الله پاک ته پورته کې د تهجد وخت وي او سوال دی وکړه چې کریم پروردگار ته حاجت راوای ته مشکل کوشای منګ انسانان یو غریبانان یو فقیرانان یو یا الله پاک منګ بیوس یو یا الله پاک زمونږه مدد وکړي یا الله پاک زمونږ امداد وکړي یا الله پاک ستاسو رحمت امیدوار یو یا الله پاک بل در د وختو نشته و صرف یو ستاسو در دی یا الله پاک دې خپل در نه منګ بے نوا مکي یا الله پاک زه حاجتمند ما زه حاجت لرم یا الله پاک دې حاجت نه غیر مې گزاره نه کیږي یا مشکل ختم شوی نه نو گزاره مې نه کیږي نو بری ترتیب او بری طریقه کار باندې تاسو د وظیفه وکړئ ان شاء الله العزیز الله پاک به حالات ډیر زیات بهتر کړي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته